حکومت ته انصاف دی وکي که انصاف نه کوي نو مطلب دا دی چې بیا به ډیره زیاته به ورته ګرانه پرېوځي او بیا مې یقین نه کېږي چې بیا څوک دې له ووټ ورکړي. نو د انصاف حکومت ته انصاف دی وکي. زما خپل خورايه چې کوم دی زما आवाज په قرنطینه کې دی په دغه ته راغله ملتان ته پرون منګه لږ وس وکړو چې کوشش وشي چې یاره هغه منګ راوباسو. مطلب دا دی زه د وزیر اطلاعات پورې ورسېدم. وزیر اطلاعات چې کوم دی د عمران خان په ترو ته زه ورسېدم. زمونږ کوم چې انکر پرسن دی په جی ان ان کې مخکې په ایکسپریس کې او اوس په جی ان ان کې دی نو هغه ته دا مینت وکړو چې د پاره د خدای د مباسه او مطلب دا د خلکو ته په نقصان ورسي او د کا کوړه لاړ شي. نو مطلب دا چې ډېر داغه مور پلار ځوان مړ دي او په یو هفته کې یعنی په 15 ورځې کې دنه مور هم لا شو پلار هم مر شو. نن ماته اطلاعات رااله چې د پنجاب ډیپټي سپیکر چې کوم دی هم په دغه جهاز کې دوبۍ نه راغلی دی او هغه خپل نیو پنیغه ووته. نو تاسو دا اندازه ولګئ چې د انصاف حکومت ته پکار چې دا د امیر او د غریب د ټول د پاره یو شانتي وي. د ډیپټي سپیکر د پاره قانون نشته هغه ته راوته شي خو دا چې مور او پلار ځوان مړ دي هغه ته نشي راوته. نو زه خو ته ډیر انتهایی مزمت کوم د خبره او په دې باندې چې څومره زمانہ کېږي نو زه په आवाज وټاوم چې دا حکومت چې کم د مسافرو سره کم کلوار کوي ته عام مسافر پرېدا. عام مسافر خو دغه ځای کې دنه دي جو هغه دي هیزا خو دې الک مور مړه ده دغه ورځې پرونه مور مړه پرونه هغه را ورسېد او پلار درې ورځې مخکې پلار مړ دی. د څومره ظلم دی دا چې مطلب دا په دغه ظلم باوجود چې کوم دی تلکه مطلب دا دغه سره الله طرف نه خدا رااله خو ته انسان کنه ته خدای بیا را پرې د مونږ په تحویل کې خپل والا مول راکا ضرور دی په خپل تحویل کې واله په دغه ځای کې په قرنطینه کې خپل کور کې به ایسولیټ کوي. نو مطلب دا چې دغه په باندې بس تیریږي خپل وطن ته راغله دی خپل ملک ته راغله دی او دغه باوجود ډیپټي سپیکر خو تراوته شي چې هغه طریق انصاف سره دی هغه مطلب د حکومت سره دی هغه تراوته شي دغه لپاره قانون د چیا به وړاوي. خو د یو مسافر د لپاره چې خپل مور او پلار د دل راضي هغه مطلب د قبر راضي په 15 ورځې کې هغه دوه کسان چې کم دي دغه ځوان لاړو چانه چې مور پلان لاړ خو دنیا دغه ورانه شو کنه نن دغه دنیا ورانه ده او هغه په الته کې مطلب دار په قرنطینه کې پروت دی الکه ته ول ټیسټ وکا ټیسټ باندې کې بل څه دغه ول راو باسه موږ ته حواله کا ډي سي ته حواله کا چې الکه دیواله په خپل تحویل کې مطلب د بکور ته نزي نو مطلب قبر وطن کنه خپل مور خو جنازه کې خپل کنه بهر دا خبر خو خپل ځای باندې بکور نه دا پړه باندې یو پلاس دا مې ځکه چې تاسو ټول مسافرو زموږ د کوم هغه په هر پارټي کې چې دی او هر څه دي نو دا د مارونه دي نن مې د عالم دین د لپاره وسه چې دغه دعاګانې راته وکړي چې الله زموږ مدد وکړي تاسو مدد وکړي او الله مطلب تاسو خپل کورون ته په خیر خدمت راولي. حکومت چې په کوم داودونو په کرایو کې اضافه کړی دا غیم شدید مزمت کوم په کار چې دغه اضافه چې کوم دی واپس والی او زموږ مسافرون د مطلب د خصوصي ریپورت کې هغه ته مطلب رعایت وکړي. او زما بل خبره په دې کوم ډایمنشن کوم زما چې کوم خورای راغله ده داغه نه 4000 روپۍ پر نیا ټالی هوټل کې کانا پینے پار کې خپل د هوټل د هغه څه کرایه ته علی هغه د کرایه 300 روپو نه دی ویش په علاوه د خوراک سکات چې کوم دی هغه سخوري نه هغه د هوټل په کرایه هغه دا ور کوي. نو دغه یو بزنس جوړ کړي د پی ای کرایه نه ګران کړي د هوټل کرایه نه ګران کړي لکه دا هوټل چې کوم دی ته کې زموږ د سپاک هوټل اسوسییشن مشر چې کوم دی هغه هوټل اچي ور کولې چې دا هوټل تاسو والے اسی ته زموږ 300 روپۍ کرایه د ملتان عزت مراد سید تدامه اپیل کوم چې زموږ سوله پښتانه چې راځي د بکار زده په خبر ته راځي دلته کې ولا قرنطینه بندوبست وکړه دا ولا مطلب دی په پنجاب کې دکنه پنجاب ولا خو لټکي خو لګیا دي خو ځوان لا لټکي 300 روپۍ ته پر نه ټا دي او مطلب دا دی ور سره د کاني پیونی چې کم د 3000 روپۍ دا کاني پیونی 8000 روپۍ تشپاله 300 روپۍ تشپاله څومره ظلم دی څومره زیاته دی زما یو مسافر رور هغه بسون عمر تیر کړي په کومه طریقه هغه تیر کړي هغه مطلب دا تر ولې او مطلب دلته کې بدا کې د حکومت چې د انصاف په نوم باندې راغله کې عمران خان ته پته نه مراد سید ته پته نه دغه د پښتنو سره په دغه پنجاب کې څومره ظلم کیږي هغه د نظر خبر کی زما د आवाज دی ووري او د مسافر आवाज دی جوړ شي دا دا اندرونی د خو سره شته کنه په کار چې دې د تراور سکم او
دغه وشي نن یو ډیپټي سپیکر د هغه اجازه نه راوځي چې د چا مور پلار مړ دي په کوم ځکه دنه هغه وته نشي راتله څومره ظلم دی زه خو ټولو د دې خبرې چې کڅوګ زمانه خپه کیږي کو څو خوشالېږي خو زه خو به حق ویم انصاف به ویم اب ستاره پاره هم د ځان د پاره به هم او د بل د پاره به هم کاغار کوي الله دې زموږ مدد وکړي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي ما کوشش وکړ زه په جذباتو کې ذکر لم چې زما خور هم مړ شو او خو هم مړ شو او زما دومره لاس نه رسي چې د خپل خورای چې کم دی دغه ملتان را روان کوم کاډه وته ته ولار دی چې په دغه روان کوم وګڼ لار د ملتان د سواته کو اوس موټر وې د لارې جوړ شي دي نو چې هغه ځل شم راوسته چې زه ته الک راواله ما چې زه خپل کوم حالانکه مطلب دا دی چې ډیپټي سپیکر ته راوځي زما ماته اطلاعات راغلي زما سره خبر راغله دی چې ډیپټي سپیکر دغه راوته دی بغیر د قرنطینه نه بغیر د ټیسټ نه بغیر وړي هغه د انسان دی هغه انسان نه دی هغه د الله تعالی بنده دی او د الله تعالی بنده نه دی په خواصو کې دی د ولې مطلب دا چې قانون او دغه مبررات زینما کومه او دې ماتي نو دا خو د خپل قانون په خپل باندې یو ولاوي ته کم قانون جوړ شي په کار چې هغه د مسافرو لپاره همي او د ټول خلکو لپاره الله دې زموږ مدد وکړي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي بخشر علي خان لبا ورزمه چې هغه ته تاسو د صورتحال وایي چې د مسافرو لپاره د اجازهونو سب بندوبست کرایه نه سونه دي هغه ته سم مشکلات دي الله دې زموږ ټول په حال باندې رحم وکړي جی بخشر علي خان